بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو به هم ډیره واضحه شوي وي، تاسو به هم معلومه شوي وي چې حکومت په کورم کې امن نه غواړي. اول خبره خو دغه ده چې بالکل امن نه غواړي. بل خبره دغه ده چې اهلسنت سره بار ظلم کیږي، ورځې نه بلې ته ظلم ورسره زیاتیږي او ظلم ورسره کیږي. دې واضح مثالونه داسې دي، واضح مثالونه دغه دي چې کله اول به زه غټ مثال در کړم چې کله په 22 نومبر باندې په بګن باندې لشکر کشي وشوله، حمله وشوله، ټول کسان معلوم دي، بقاعده ویډیوګانې دي، بقاعده په لیارو باندې راغلي دي، په بګن حمله کړې ده، خونې دکانونه مارکیټونه لوټ کړي دي، بیا یې سوځولي دي، بقاعده بیا فخر سره ویډیوګانې جوړې کړي دي، ویډیوګانې کې هر څه معلوم دي. خو حکومت اف آی آر اول خو درج کولو نه، بیا تقریبا 2 میاشتې بعد اف آی آر درج کړلو، خو هغه په معلومه کسر باندې دا خو اول ظلم دغه شول، غټ نه غټ ظلم دغه ده. بیا بګن خلک یې چې کوم دهشتګردي په بګن حمله کړې ده کسان ته ونیسه، کسان نه نیسي. بیا یې چې موته انصاف میلاو شي، انصاف نه ورکوي. هغه نه مخکې په 12 اکتوبر باندې چې کومه کنوایي والې شوې ده مقبول والا، هغه اف آی آر نه ده درج. شندور کې چیک پوسټونه وسولو، بیکرې وسوله، پاکستاني جنډاله وسوله، اف آی آر نه درج. ټیک شولو. ایسی افرکورم ته ډازې وشولې، اف آی آر نه درج. په لور کورم کې وچات کې کنوایي ووال شوله، اف آی آر تقریبا 100 پلس کسانو باندې درج ده. په داسې کسانو باندې هم درج ده چې تقریبا ماشومان دي او داسې هم ورکړل شو چې هغه مسافران دي، سره علاقې ته راغلي نه دي، قطر او دبی سعودیا کې دي، بهر ملکونو کې دي، هغه باندې درج ده. په داسې خلکو باندې درج ده چې مثلا هغې په ورځې باندې څه خلک پېښور کې مثال نورو ځایونو کې هغه باندې درج دي. په داسې کسانو باندې هم درج دي چې هغه د کنوایي کې بالکل ملوث نه دي، هغه باندې درج دي. چات کې په بګن کې په کنوایي باندې اټیک کېږي، صحیح شول، یو څو ټرکونو ته نقصان رسېږي، هغه کې بیا 100-200 پلس کسانو باندې اف آی آر درج کېږي. دا هغه کسان معلوم دي، بای نیم اف آی آر کې درج دي، سره د پلور نمې، سره د سکنه علاقې نمه، هغه هر څه سره درج دي. او افر کورم کې څه کېږي، هغه خیرته بالکل هغه مفت دي، هغه خیر ده. چې کومه واقعه وشوله هغه کې هم بقاعده تقریبا 200 پلس کسان اف آی آر کې درج دي. ماشومان یې نیولي دي، هغه یې ووالو، سکول ماشومان دي، هغه یې ووالو، هغه اوسه پورې ورسره ګرفتار دي، اوسه پورې نیولي دي، سر اپریشن کوي، هر څه کوي، ټیک ده، هر څه وکړه. خو چې د اهلسنت څه امن غواړي، امن نه ورکوي که نه، امن ولې نه ورکوي؟ اهلسنت څه امن غواړي، هغو ته امن ولې نه ورکوي؟ اهلسنتو ته بار یې چې کې مسله ده، مسله حل که. په بګن لښکر حمله کړې ده، هغه کسان ونیسه، تاوان شوی ده، خونې ړانګې دي، دکانونه ړانګ دي، مارکیټونه ړانګ دي، جوماتونه ړانګ دي، د هسې لیپلې نه ختمېږي. دو ته ځلا وکړه، دهشتګرد ونیسه، څو پورې دا مسله حل نه وي، څو پورې د بګن باندې چې کومې حملې شوي دي هغه کسان ګرفتار نه وي شوي. حکومت ته که ته امن غواړي، امن نه رسي. که ته امن غواړي، صحیح معنو کې ته امن غواړي، چې کوم دهشتګرد دي هغه دهشتګرد په بګن حمله کړې ده، هغه کسان ته ونیسه چې هغه کسان ته څو پورې نه دي نیولي، هغې پورې که ته امن غواړي، دته بیا هسې ځان سره ظلم مه کوي، موږ سره ظلم کوي، هسې له وخت ضایع کوي. بیا اهلسنت حکومت ته بینو کړې ده، خبرې ورته جاري کړې ده، خبرې ورسره کړې دي، جرګه ورسره کړې ده. که ته موږ ډېر تنګوي، د علاقه موږ ته پرېږدوو، که ته یو ورته علاقه یې پرېږدوله، بیا علاقه سمبول کا، بیا خپل ځانه سمبول کا. ته که ډډه ته په مومن ته ډډه، ته که علاقې کې نن ګرځېږي که نه، ته په اهلسنت باندې ډډه. که چیرې ته امن غواړي، صحیح امن غواړي، نو چې کومې اهلسنت ول جایزې مطالبې دي، مطالبې ته به راکړي.